داسې وخت راغلی که د دې پېښور شهر دی بازار ته د یو سر نه یو سړی راننوتو او هغه وویل چې زه خدای یم په الله یقین وکړه داسې وخت راغلی چې د هغه سر ته وځي نو ده پسې به هم 10-12 کسه ور روان چې یار دی ټیک وي دا خو خدای دی که نه داسې د جهالت دور راغی مونږ تاسې خو لګیا یو چې یاره نن سبا ایجوکیټډ دي خلک او تعلیم یافته شو خلک پوه شو پخوا نه پوهېده پخوا ډېر کمعقل وو خلک مشران په تیاره کې تېر دي خلک خو مونږ له دا سوچ جوړوي خو زه وایم چې دا ستا په دې ایجوکیټډ خلکو د لعنت ځکه وي چې د میانوالې هغه واقعه خو لا هفتم نه کېږي چې بدبخته پلار رولګېدو او د شپږو د 9 ورځو لورې په 5 ګولو باندې سوړه کا د شپږو 5 ورځو لور وي زما دا لور ولې اول کېدله او زما زوی ولې نه کېدو ډز لورونه او په لور کې 15 ګولۍ سړوه په دې ماشوم او سټه باندې دا دومره انتها د ظلم او دا دومره بربریت دا خو په هغه وخت د جاهلیت کې هم چا نو کړی چې دا نن سبا دا کم شروع دي په ایمان وایي نن خو خلک تعلیم یافته شو او موږ ته وایي چې زما جسم او زما مرضي زه درته صرف دومره پورې وایم چې د دې تاسو د دې دور د حال د تعلیم یافتو خلکو وګورئ د ساینس او ټیکنالوژي د دې دور د خلکو د حال لږ وګورئ چې په دې وخت کې د 15 کالو ماشومه چا معاف نه کړه د درندګۍ او د فحاشۍ د وجې نه چا د 9 کالو معصومه معاف نه کړه د هغې په عزت باندې لاس پورته کړو د هغې نه بعد هغه په بېدردۍ سره قتل کا چا د معصومانو نه ګردې وویستې او په پټو کې ګزار که چا واړه لکان د خپل هغه هوس نشانې وګرځولې او په ایمان راته ووایئ په دې معاشره کې دا خبرې تاسو ونه لیدې چې چا د خپل لور سره بدکاري او بدزناګانې وکړي او په کراتو دا خبر موږ تاسو ته راغې چا د خپلې خور هغه عزت هوس وګرځوي او هوس یو نشانې وګرځولو دا ستاسو تعلیم دی دا هغه ایجوکیټډ خلک دي دا هغه پوه خلک دي د دې نه خو زموږ دپاره هغه سادګي ډېره ښه وه هغه سادګي چې په هغې کې زموږ ایمان محفوظ و په هغې کې زموږ حیا محفوظه وه په هغې کې زموږ عزت او ابرو محفوظه وه په هغې کې زموږ دین او ایمان او عقیده محفوظه وه په هغې کې زموږ آخرت محفوظ و په هغې کې زما د رب کریم او زما د رب کریم د محبوب کریم او په هغې کې د قرآن کریم هغه عزت محفوظ و د هغې هغه اداب پکې محفوظ و موږ له هغه معاشره پکار ده موږ له دا بېدیني نه ده پکار چې د 15 کالو ماشوم هم څوک د هوس نشانه ګرځوي او څوک د 7 کالو ماشومه ګرځوي او څوک د خپل لور په عزت لاس پورې کوي او څوک د خور عزت ته غلو ګرځېدو او چا د خپلې مور سره زنا کړې ده دا په دې معاشره کې او په دې یو کال کې دننه دا واقعي پېښې شوې موږ ته داسې اسلام نه دی پکار موږ ته داسې وطن نه دی پکار چې په هغې کې د مور او د خور عزت محفوظ پاتې نه شي په هغې کې د خپلې لور عزت محفوظ پاتې نه شي په هغې کې د 2 او د 3 کالو یا د 15 کالو د ماشوم عزت محفوظ پاتې نه شي او په دغه کې د یو وړوکي معصومې د یو بېګناه معصومې په لاس د هغې په وینه باندې د خپل پلار لاس رنګینه ګرځېږي موږ ته داسې ملک او داسې قانون او داسې شریعت او داسې اسلام نه دی پکار موږ ته هغه اسلام پکار دی کوم چې د نن نه 1400 کاله وړاندې زما محبوب دنیا ته پیش کړی و موږ ته هغه اسلام پکار دی مال افسوس په دې خبره باندې راشي دا بعضې مولیانو دا بعضې چې دا کوم صحافیان دي او قلمونه قالمې لیکي لګیا دي او په لاسو کې پاور دی او یا دا بعضې خطیبان یا دا بعضې علما په دې بعضې خبرو ولې چپ پاتې کېږي موږ په دې افسوس راشي دا جرم موږ ته شریعت څه وایي د صالح علیه السلام یو اوښه وه دا لږ د زړه په خوږو واوري دا خبره د صالح علیه السلام اوښه وه د هغه په معجزه باندې الله پیدا کړې وه په قوم کې 4 بدبخته رولګېدو هغې هغه اوښه زخمي کو دغه اوښه هغه بچی هغه اوښه هغه قتل کا د هغه 4 کسو د هغه ظلم په وجه باندې الله تعالی تمام قوم غرق و تباه وګرځولو کوي نه ګرځولو که شک دې پکې وي راوله دا قرآن اوس به درته وښیم چې جرم چا کړی و عذاب په چا راغی د خدای نه ویرېږئ مونږ چې دا خبرې کوو د دې د وجې نه یې کوو چې په د عام عذاب را نه شي دا ملک باندې کاڼي رونه ورېږي دا ملک ټول غرق و تباه نه شي نن بیا بمب او بلاست شروع شو بیا دماکې شروع شوې او بار اطلاع راځي چې 20 یا 25 دهشتګرد پېښور ته راننوتي دي او ټارګېټ یې پېښور وګرځي دا ولې دا د خدای قهر نه دی دا د خدای عذاب نه دی دا خدای ناراضه نه دی دا ولې راځي نن مونږ ولې خولې بندې کې د حق ګویا نه ولې د فتنو مخنیوی نه کوو په دغه وجه خو الله تعالی عام عذاب راولي تا ما مثال لنډ درکو د صالح علیه السلام په قوم کې صرف 4 کسانو جرم وکړو عذاب په ټول قوم باندې راغی که رانغی د خدای نه ویرېږئ
د دې فتنو مخنیوي وکړي د چا په لاس کې چې کوم طاقت دی هغه استعمال کړي د چا په خوله کې چې کوم پاور دی هغه استعمال کړي په ځای د دې چې په فحاشۍ او په عیاشۍ باندې او د دنیا په حصول باندې د هغې طالب باندې جوړېږي او هغې باندې استعمالوي نه د خدای دپاره د خدای د دین دپاره او د خپل آخرت دپاره استعمال کا